زمونږ په پیښور کې اجتماع وه، مفتی محمود رحمت الله علیه په یاد اتفاقیاتو د فلسطین اټک. علما په زړه کې د امت درد لري، ځکه دا د انبیاو وارثان دي. هر نبی په خپل امت ډیر خفه کېدلو، هغه د امت درد الله علماو ته په سینو کې ورچولی دی چې ټوله دنیا خاموشه شوله. 50 اسلامي ملکونو شکست تسلیم کو. علماو هغوی د جرأت اظهار وکړو او په هغه اجتماع کې د غزې د محاذ جنگ نه اسماعیل هنیه ته دعوت ورکړو چې ته خطاب وکړه. زه په خپله باندې موجود وم. د فلسطین رهنما چې زمونږ جلسې ته راغوښتلی کېدو نو دعوت ورله ما ورکړو، ناجي زهیر. هغې مطالبه وکړله، وی د پاکستان مسلمانانو ستاسو په لاس کې اختیار نشته، نور څه وس هم نه کېږي، مونږ سره مالي مدد وکئ. مونږ د پاکستان په هر جماعت کې علماو ته ووی، د هر منبر نه د فلسطین په حمایت کې آواز پورته شو. عامو مسلمانانو باندې صادرې وګرځېدې. خلقو د خپلې غریبۍ مناسب د خپلې دیاړۍ مزدورۍ د پیسو نه پیسې راواخیستلې، چنده کې ور واچولې. بنیر غوندې غریبې ضلعې نه 1 کروڑ روپۍ اعتماد د خلقو په مونږ باندې وکړو. د ټول پاکستان نه څه کم 2 اربه روپۍ دا راجمع شولې. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د دې ځای نه روان شو او په قطر کې د فلسطین نمایندګانو ته ورکړلې. رونو د خوشحالۍ خبره درته کوم، د هر طرف نه د خفګان خبرې دي، زیری خوشخبري درله در کومه. نن هم چې د فلسطین په هغې کنډراتو کې د غزې، نن هم چې د هغې د پلاستیکو په خیمو کې خوراک تقسیمیږي، په هغه پیسو اخیستل کیږي کوم چې د دې ځای نه زمونږ غریبانانو مسلمانانو لیږلی دی. او نن الحمدلله زمونږ هغې بې وسه او بې کسه مظلومه مسلمانانو ته د هغې بچو ته کون وړی فراهم کیږي. دا د پاکستان د عوامو په پیسو باندې قربان شم او زار شم د پاکستان د عوامو د دینی جذبې نه او د علماو د دغې عظیم خدمت. نن هم کو د هغې د زخمونو مرهم پټۍ کیږي، په هغه پیسو کیږي کوم چې ما او تا د دې ځای نه ورلیږلي. الحمدلله ډېر پې خوشحاله یم. زه په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم. او ما اوس یو ځای کې خبره کوله، ما وی کېدی شي الله زمونږ دا یو عمل زمونږ د مغفرت ذریعه جوړوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي